عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرمائی یو ځل پیغمبر علیہ السلام خطبه ویلا او وی فرمایل اے د مهاجرینو ډلې پنځه خصلتونه دي چې د هغې په باره کې د الله نه زه پناه غواړم چې په تاسو کې هغه پیدا شي. یو دا چې په یو قوم کې بې حیایي خوره شي نو طاعون پرې راشي، وبایي مرضونه پرې داسې نوې نوې راشي چې ستاسو پلار نیکه به د هغې نوم هم نه اورېدلی، داسې مرضونه به پرې راشي. کوم قوم کې چې بې حیایي راشي نوې نوې مرضونه به پرې راشي. دویم په کوم قوم کې د ناپ تول کمی مرض راشي هغوی الله قات او ګراني او مشقت او محنت راولي او حاکمان پې ظلم کوي. دریم په یو قوم کې چې د زکات نه ورکول راشي بارانونه پې بند شي. او څلورم یو قوم چې د الله او د رسول وعدې ماتې کي الله پې ناشنا دشمن مسلط کی مال ته پناه حق اخلي. او پنځم دا چې د یو قوم مشران ارباب اقتدار د الله د کتاب قانون باندې فیصله نه کوي، د الله نازل کړي احکامو سره یې زړه نه لګي، نو خپلو کې الله والا جنګ جګړې پیدا کړي. الله دې د دې مصیبتونو نه ټول مسلمانان بچي. اهلا دا هلال جمع ده. د لومبنۍ شپې میاشت د دویمې او د درېیمې شپې دې ته هلال وایي. د یوې شپې د دوو شپو د دریو شپو دې ته هلال وایي. ماشوم چې کله پیدا شو په دغه وخت کې وجاړي او چغه وایي نو عرب وی استحل الصبیو، ماشوم آواز وکړ. او چې کله د حج په موقع په تلبیه خلک آواز اوچت کی لبیک لبیک وی نو په دغه موقع وی اهل القوم بالحج. قوم د حج آوازونه پورته کړل. نو دې میاشتې ته هم په عربی کې هلال په دې وجه وایي چې کله میاشت راوخېږي نو څوک یې ویني او څوک یې نه ویني، نو چې چا لیدلې ده نو هغه وایي دغه ده، نو بل ورته کم ده کم ده هغه ده او دغه ده، دا چغې وي. نو په دې وجه باندې دې میاشتې ته هلال وایي. نو د هلال په باره کې صحابه کرامو تپوس کړی دی. دا میاشت ولې باریکه ښکاره شي بیا لویږي تر دې چې مکمله د څوارلسمې سپومې غټه ترې جوړه شي، پوره رڼا شروع شي، بیا د مخکې په شانتې باریکه کېږي او بیا پټه شي. نو دا سپومې په یو حال باندې ولې نه پاتې کېږي؟ نو د دې په جواب کې دا آیات نازل شو چې سوال درنه کوي صحابه کرام درنه سوال کوي د میاشتې په باره کې، ورته ووایي چې د دې په ذریعه باندې خلکو ته د مختلفو احکامو کارونو وختونه ښوولی شي. صحابه کرامو سوال د میاشتې د ورکوټوالي او د غټوالي د حقیقت معلومولو دپاره کړی دی. بیا دا جواب د سوال سره خو موافق نه دی. دا سپومې وړه کېږي او غټېږي ولي؟ د دې هغه ساینسي حقیقت علم فلکیات والا هغوی پوهېږي په دې باندې. نو دغه وخت کې دا صحابه کرام چې دوی خو ساینس وغیره نو ویلو نه د دې په باره کې حقیقت باندې پوهېدی شو دغه سات. نو چې په دغه حقیقت نه پوهېدل نو الله پاک وله بل جواب ورکړ چې د دې وړه کېدو غټېدو کې فایده څه ده؟ دغه سوال پکار دی او د هغې جواب دا دی. نو دې ته جواب علی اسلوب الحکیم ویلی شي، یعنی هوښیار بنده
چې سائل ته جواب ورکوي نو داسې جواب ورکړي چې د هغه پکې فایده وي. اوس دا ولې وړه کېږي ولې غټېږي؟ تاسو سکول او کالج کې د ساینس په دې کتابونو کې ویلي دي، نو دغه تعلیم یافته هلکان په دې باندې پوهېږي. اوس که یو بې تعلیمه زمیندار سړی وي او هغه ته دغه خبرې شروع کړي، نو هغه غریب به درته هسې سر وخوځوي خو پوهېږي پرې نه فایده پکې نشته دی. نو الله پاک د سپومې د ورکوټه کېدو او د غټېدو فایده وښوله چې دا مواقیت دي. نو مواقیت جمع د میقات ته اسم آله ده. ما یعرف به الوقت، هغه شی چې وقت پې معلومیږي. نو میاشت د وخت معلومولو دپاره یو اسانه آله او ذریعه ده. د شریعت محمدي بنیاد په اسانتیا باندې دی. نو په دې وجه احکام او عباداتو او اعمالو کې د قمري میاشتې حساب معتبر شوی دی، قمري سپومې والا. ځکه دا سپومې هر انسان لیدی شي، عالم وي که بې علمه وي، په بانډه کې اوسېږي که خاریه کې اوسېږي، غرونو کې وي که ځنګلونو کې وي که هر ځای کې وي، هر څوک میاشت په اسانه ویني او د میاشتې په ذریعه باندې حساب کتاب په اسانه کولی شي. یو بې علمه سړی بې تعلیمه سړی چې سپومې ته وګوري نو اندازه معلومولی شي چې نن د میاشتې سویمه ده. اوس د دې په ځای باندې شمسي نظام نور والا، نو څوک د غرمې چې نور ته وګوري نو معلومه به شي چې نن سویم تاریخ دی. نور نه څوک تاریخ نشي معلومولی او سپومې نه تاریخ معلومولی شي. سپومې دا ککوړې بلکل غونډ منډې وي، نن د څوارلسمې ده. وی دا یو طرف ته کوټې کنډو راغی، نن د اوولسمې ښکاري. نو په اول کې معلومیږي د دویمې ده او د درېمې ده، او په آخر کې معلومیږي دوه شپې پکې پاتې وي، درې شپې پکې پاتې وي. او نن خو سهار ښکاره شو، سبا له د ښکارېدو نه ده، بس لکه چې سبا له میاشت ښیي دي. نو دې نه اندازې معلومیږي. نو مسلمانانو دپاره د سپومې حساب کتاب دا فرض کفایي دی. فرض کفایي دی ته وایي چې یو قسم حساب کتاب وکړو نو د ټول قوم غاړه خلاصه وکړي. یو قسم حساب نه دی کړی نو ټول قوم پې ګناهګار دی. په موجوده وخت کې دا شمسي نظام دومره عام دی چې ماشومان هم پوهېږي. وی دا کومه میاشت ده؟ نو ټیک به درته وایي دا اپریل دی. نن سویم تاریخ دی وایي به درته. د جنورۍ څو ورځې دي او د فروری څو ورځې دي، نو نظم به هم درته ووایي. نو جنورو فرورو باندې خو ټول خلک پوهېږي، لوی واړه خو پوهېږي. خو که د یو مسلمان چې ښه عاقل بالغ دی ورته یې دا اوسنۍ میاشت کومه میاشت ده؟ وایي نه پوهېږم، دا راته نه ده معلومه. که زمیندارو نه تپوس وکړي چې کومه ده نو اړ په شکل او په ګڼو چې دغه به درته هم ټولې یادې کړي. خو چې ورته د مسلمانانو سره کومه میاشت ده، مسلمانانو د میاشتې نوم نه ورکوي. نو مذهبي او قومي غیرت دا دی چې د مسلمانانو میاشتې یادې کړه، د غیر مسلمو میاشت مه یادوه. نو دا سپومې ورکوټه کېدل او غټ کېدل په دې کې ستاسو د عبادتونو د وخت پیژنګلو آله ده. دا آله ده تا ته وخت ښیي چې رمضان شو، د رمضان روژې نیول شروع کا، شوال شو اختر وکا، ذوالحجې میاشت راغلله حج دې پکې شروع کېږي. نو دا حساب کتاب زده کړه. یسألونک عن الاهلة، سوال کوي ستانه
د هلال په باره کې د میاشتې په باره کې صحابه کرام ډېر ښکلي خلک وو او ډېر زیات ادب واله وو. د پیغمبر علیه السلام ادب او احترام به ډېر کوو. د دې وجې نه ډېر کم سوالونه صحابه کرامو کړي دي. پخواني امتونه هغوی به ډېر ډېر سوالونه کول. د بني اسرائیلو د غوا قصه خو م کتلې ده که نه، چې غوا څنګه ده، وړه ده او که زړه ده او توره ده او که سپینه ده او یو یې کړې ده او که نه یې ده کړې، بار بار لګیا و. په یو وخت کې بې شمېره تپوسونه کول. خو د پیغمبر علیه السلام نه صحابه کرامو په دې قرآن شریف کې چې وګورې نو صرف 14 سوالونه یې کړي دي. صرف 14 سوالونه دي. په سورة بقره کې 6 سواله دي او 8 سوالونه په ټول قرآن کې نور کړي دي. باقي مانده ټول قرآن کې نو ټول 14 سوالونه یې کړي دي. یسألونک عن الاهلة، صحابه کرام درنه سوال کوي ستانه عن الاهلة د هلال په باره کې. د ړومبنو شپو کې چې دا هلال سپومې وړه وړه وي او بیا رو رو غټېږي دا ولې؟ قل هي مواقیت للناس والحج، او فرمایه پیغمبر علیه السلام هي مواقیت للناس، دا سپومې چې ده نو دا اعلی د وقت پیژندلو ده للناس خلقو دپاره. اعلی د شناخت د اوقاتو ده للناس خلقو دپاره. والحج، او د حج دپاره هم. د حج ذکر دی دی کې خصوصي طور باندې وشو. عربو به د حج کولو ډېر اهتمام کو او دې لپاره به د میاشتو حساب کتاب او د میاشتې د لیدلو لپاره به ډېر زیات کوشش و. ذوالقعده، ذوالحجه، محرم او رجب میاشتې دا عزتمن او قابل احترام میاشتې به یې ګڼلې او په دې کې به په بعضو کې به دوی حج ادا کو. د دې وجې نه به د دغې میاشتو کې هر قسمه جنګ جګړې فتنې فسادونه دا به بند وو. نو دلته کې د میاشتو د کمي او زیاتي په فیدو کې خاص طور باندې دا ذکر وشو چې د دې میاشتو په کمي او زیاتي سره تاسو ته د حج وقت هم معلومیږي. د حج اهتمام څنګه چې د پخوانو عربو کې وو نو په اسلام کې هم دا یو اهم رکن د اسلام دی او د دې ډېر خیال ساتلی شي. نو ځکه حج ذکر شو. کني زکات هم په دې سپومې والا میاشت دی. حج او زکات دا په دې اسلامي میاشتو باندې چې کال تیر شي په مال نو زکات به ورکې. نو که تاسو په انګریزۍ میاشتو زکات ورکوئ نو بیا چې هر یکم جنوري شي ته زکات ورکې، کال تیر شي بس کال نوی شو زکات ورکې. نو انګریزی کال 365 ورځې او 6 ګنټې دی. دا 6 ګنټې په 4 کاله کې 24 ګنټې شي نو یو ورځ ترې جوړه شي. نو فروری د 28 په ځای 29 شي وي لیپ سال دی. نو انګریزی کال 365 ورځې دي او سپومې والا کال قمری کال دا 354 ورځې دي. نو 11 ورځې فرق پکې راځي. نو تقریبا 30 کاله کې یو کال زیاتېږي. نو که ته په جنورو باندې کال په کال زکات ورکې نو په 30 کال ډبل زکات ورکنالی به دې غاړه خلاصه شي. د 2 کالو زکات ورکه الی به دې غاړه خلاص شي. کنی په جنورو کې په 30 کې یو کال خورې نو که زکات ورکې نو په اسلامي میاشتو باندې
په کوم وخت باندې چې بنده صاحب نصاب شي نو د هغه وخت نه به کال شروع شي. زمونږ عوامو زبرګه میاشت رجب ځان له لازمه کړی چې زبرګه میاشت که سړی هر وخت مالدار شوی دی خو زبرګه میاشت کې زکات ورکوي، او بعضې دوستان په رمضان کې زکات ورکوي. نه وخت ته کتل غواړي چې ته کوم وخت نه صاحب نصاب جوړ شوي هغه وخت نه به کال حسابېږي. ماشوم نابالغه حسابېږي، خو چې د سپومې په حساب د عمر 15 کاله پوره شو نو که د بلوغ علامې نیغ ښکاره شوې نو هم دی بالغ شو، اوس بالغ شو. یسألونک عن الاهلة، سوال کوي ستانه د میاشتې په باره کې د سپومې په باره کې قل هي مواقیت للناس، ورته فرمایا هي مواقیت للناس، دا سپومې آله د شناخت د اوقاتو د للناس خلکو د پاره والحج، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها. جاهلیت په زمانه کې یو رسمو چې یو بنده حج لبسو نو د کور په دروازه باندې به ووتو او بیا چې به واپس راتو نو د کور په دروازه به نه راتو، وی په دې دروازه ګناهګار وتلی ما، اوس په دې دروازه بیا نه راځم. نو د کور په شا باندې به دیوال به سورې که او په هغې به راننوته، یا به یې اندر پایه ولګوله په هغې به راوړېده. نو دا به نیکي ګڼله. نو الله پاک دا آیات نازل کړي چې لیس البر بأن تأتوا البیوت، دا څه د نیکۍ او د فضیلت کار نه دی چې تاسو کورونو ته د شا د طرف نه راتګ کوئ. نیکی دا نه ده، ولکن البر من اتقى، لیکن نیکی دا هغه چا ده چې د الله نه یریږي، تقوا کوي. څوک یره اختیار کی نو که چېرې تاسو د نیکو کارونو طلبګار یې، د هغې د فضیلتونو طلبګار یې، نو ځان نه متقیان جوړ کړئ او د ځان نه جوړ شوي کارونه مه کوئ. دا نیکی نه ده، د الله حکم ومنه. واتوا البیوت من ابوابها، راتګ کوئ خپلو کورونو ته په خپلو دروازو. د کور په دروازه راتلل دام جایزو مباحو، او د کور په شا راتلل دا مباحو جایزو. نو د کور په دروازه راتلل جایز کارو نو دی حرام وګڼه، او د کور په شا راتلل جایز کارو نو هغې فرض وګڼه، نو دقې ته بدعت وایي، دقه بدعت شو. زمونږ په شریعت کې چې کوم څیزونه مباح وي یعنی کول او نه کول یې دواړه جایز وي، نو د هغې کول یا نه کول لازم او ضروري ګڼل جایز نه دي، او دې ته په شریعت کې بدعت وایي. دې خلکو هم داسې کړې وه چې کورونو ته د دروازو د طرف نه راتلل شرعا جایز وو، نو دا یې ګناه ګرځولې وه، او د کور د شا نه راتګ چې شرعا ضروري نه و دی ضروري وګرځو. نو په دې باندې دوی ته تنبیه ورکړی شوه. د بدعاتو د ناجایز کېدلو وجه دغه ده چې غیر ضروري څیزونه د فرض و واجبو په شان ضروري وګڼلی شي، یا بعضې جایز څیزونو ته حرام او ناجایز وویلی شي. نو په دې آیات کې د داسې کار کولو نه منع راغلی ده کم یو څیز چې شرعا ضروري نه وي، مستحب وي یا مباح وي، د هغې د کولو متعلق د لزوم عقیده لرل یا د هغې سره معامله د لازم کول جایز نه دي. او دغه رنګ د یو څیز د یو جایز چیز متعلق عقیده د نه کولو
د لزوم عقیده لرل هم بدعت او ناجائز. البته په یو عمل باندې دوام کول او همیشه کول او لازم ګڼلو کې عالمانو فرق کړی دی. یو عمل لازم ګڼل دا جدا شی دی او یو عمل باندې دوام کول دا جدا شی دی. دوام په یو مستحب امر باندې ښه خبره ده. یو کار مستحب دی او ته همیشه کې خره. ځکه پیغمبر علیه السلام فرمای احب الاعمال الی الله ادومها وان قل. الله ته په عملونو کې هغه عمل ډیر خوښ دی چې همیشه کیږي اگر که لږ وي. او د لزوم عقیده یې لرل یا ورسره معامله د لازم کول ښه خبره نه ده. د لزوم عقیده دا ده چې د یو جایز کار یا مستحب کار متعلق دا عقیده ولري چې د دې کول لازم وي پرېښودل یې ګناه ده. یا د یو جایز کار متعلق دا عقیده ولرلی شي چې د دې نه کول لازم او ضروري دي او کول یې ګناه ده. او ورسره معامله د لازم داسې ده چې د یو جایز یا مستحق کار په نه کولو سره څوک ملامته کوي او انکار پې کوي، یا د یو جایز او مباح کار په کولو سره څوک ملامته کوي یا پې انکار